أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. سورة المائدة 13 نمبر آیت. فبما نقضهم نو بسبب د ماتولو د دوی میثاقهم خپل وعدو لره چې یهودیانو سره کومې وعدې شوي باره ذکر شوي دي. پرونی سبق کې ذکر شوي چې لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزکاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وقرضتم الله قرضا حسنا، دغه وعدې وي. نو دغه وعدې دي ماته کړې بدی عمل ونه کړو. چې کله به عمل ونه کړو د هغې جرم سزا اوس ذکر کېږي چې دې ته کومه سزا میلاو شوه. د انسانانو یو ژوند هغه دی چې کوم عالم الارواح کې هلته کې هلته دوی نه ظالمان و نه عادلان و هېڅ هم نه و، ځکه چې امتحان نه تېر شوي نه و. یو عالم الدنیا دی چې په دنیا کې انسان د امتحان نه تېرېږي، او یو د قبر عذاب دی، قبر حالات دي، که بیا نتیجه یې ښه وه قبر کې بیا حالات ښیي، او بیا بس د آخرت حالات دي، نو اعمال یې صحیح نو آخرت به یې هم ټیکي. دغه دنیاوي عذابونه چې کوم دي نو کله چې دنیا کې عمل خراب وي کومې سزاګانې ته میلاویږي دي ته تخفیف دنیاوي وایي، د دنیا یره ورکول. او کوم چې د قبر هغه هغې ته برزخي وایي، او کوم چې د آخرت هغې ته تخفیف اخروي وایي. بیا دا تخفیف د دنیاوي عذابونه چې کوم دي دا به دوه قسمه دي، یو ظاهري دي او دویم باطني یا روحاني دي. نو دې ځای کې تخفیف باطنی یعنی پټ عذاب چې کوم دی، پټ عذاب روحاني عذاب هغه ذکر کیږي، او پاتې شو ظاهري اسباب، ظاهري عذاب په یهودیانو باندې هغه نور ځای په ځای باندې تېر شوي دي. څه به راشي چې د دوی نه شهادوګان ساز شوي دي، په دوی باندې ځمکې الټه شوي دي، په دوی د یونو بارانونه شوي دي، چندخان مولخان داسې قسمه قسم عذابونه او دغه شان قادسالۍ په دوی باندې تېر شوي دي د عملونو د وجې نه. خو د باطني عذاب ذکر ځای په ځای باندې هم د هغې سره کېږي. دلته کې الله تعالی وایي فبما نقضهم بسبب د ماتولو د دوی میثاقهم خپل وعدو لره لعناهم موږ لعنت وکړو په دوی باندې د رحمت نه لرې ایستو. وجعلنا موږ وګرځول قلوبهم زړونه دوی قاسیة کلک. دا باطني عذاب دی، د عملونو باطني انجام دی. عملونه چې کوم دي بد عمل دا انسان باطن خرابوي. دا مضمون یو ځای مخکې به ختم الله علی قلوبهم کې تر شوی دی، یو په دې ذکر کې دی، یو وروسته بل ځای کې به راشي سورې تطبیب کې به راشي بل ران علی قلوبهم، بلکې الله زنګ لګولی د دوی په زړونو باندې. او دغه شان حدیث مبارک کې هم د دې تشریح شته دی. نبی علیه السلام فرمایي چې کله انسان ګناه وکړي نو په دې زړه باندې یو تور ټاکې وشي، او د هغې نه بعد داسې د ګناهونو یو احساس ورسره چې ما ګناه کړې د ښه کار مې دی کړی، په دې باندې پوهېږي. چې کله د انسان توبه وباسي دا ټاکې لرې شي او د زړه صفا شي، په ده باندې بیا د نیکۍ خبرې خاص تر کوي، نصیحتونه پې کار کوي، په اسانه باندې نصیحت قبلوي. خو چې دې توبه ونه باسي په دې پسې بله ګناه وکړي نو بل ټاکې وشي، بیا پسې بل وشي، دا ټاکې سیوا شي. چې کله دا ټاکې سیوا شي څومره چې سیوا کېږي دومره د ګناهونو نه شرم ختمېږي، بیا ورته ګناه نه ښکاري. تر دې حده پورې چې کله دا زړه مکمل په ګناهونو کې پټ شي یا د زړه تک تور شي په ټاکو باندې، نو بیا د دې مصداق وګرځي چې ختم الله علی قلوبهم په زړونو یې مهر ولګېدو. بیا دې ته د هدایت هېڅ لاره پاتې نه شي، مکمل په کفر باندې کلک شي، او د ابوجهل شاندګي خلک شي ویسته په کفر باندې مړ شي. نو دغه مضمون ته په دې ځای کې په نور الفاظو سره اشاره ده. الله تعالی وایي جعلنا موږ وګرځول قلوبهم زړونه دوی قاسیة کلک. چې کله زړونه کلک شي نو علامات یې دا یحرفون الکلمه عن مواضعه، بدلول به یې کلمې د خپلو ځایونو نه. کلمه د خپل ځای نه د بدلولو مطلب دا دی چې د کلمې کومه معنا ده نو هغه معنا به یې پرېښودله، بله معنا به یې ورله کوله، اصلي معنا به یې پرېښودله او بله معنا به یې ورله راواغېستله. دې ته تحریف معنوي ویل کېږي. دا لوی کفر دی، جرم دی، الحاد دې ته وایي. تحریف معنوي یا الحاد دواړه ورته ویل کېږي. دویم به یې داسې کار کوو چې الفاظو کې بیا هم چل کوو، الفاظ به هم بدلول. کله چې الفاظ بدل شي هغې ته تحریف لفظي ویل کېږي، په لفظ کې بدلون راوستل. او کله به په تفسیر کې وضاحت کې هغوی غلطي کول، د ځانه به خبره بل ځای کې ته بوتله.
نو د دې زړونه داسې کلک شي د الله تعالی نه دومره یره او شرم نه کېده چې په آسماني کتابونو کې به یې ګوتې واخلي دا چربی کوو ځان له خاص هم ګمراه و نور ګمراه کولو ته به یې هم لارې جوړولې لکه په تورات کې د نبی علیه السلام مکمل معلومات موجود او دوی خپل ټول ژوند په دې باندې خرج کړي چې علامات بدل کړي او د نبی علیه السلام مخه ونیسي دغه شان د توحید ټول اصول پکې موجود وو خو چې کله نبی علیه السلام توحید خبره کوله دوی بیا مخالفت کوو خپل هغه توحید چې دوی په کتابونو کې د هغې کې تحریف کوو دغه شان کوم مسایل چې نظامی د حکومت سره تعلق لري لکه د غل نه لاس کټ کول رجم شو داسې مسایل نو چې چا به پیسې ورکړي هغه دپاره به حکم بدل شو تر دې حده پورې کې تاریخونو لیکلي دي چې کله به د یو غریب سړي نه دا جرم وشو نو ده به وویل چې دا کم جرم چې کوم سزا یې چې دا د دې نه ورله سیوا ورکړي د کار څه و چې د شریعت مخالفت یې کوو او چې کله به د یو مالداره سړي نه وشو هغه به پیسې ورکړلې نو دوی به مسله بدله کړه ویې ویله چې یاره آسماني کتابونو لیکلي دي چې 200 پیړۍ ولې ورکړي دا پوره کېږي دومره ضرورت ته نشته هغه به حکم بدل شو خلکو بیسته بروسه به دې باندې کولی چې دا ټیک خبره کوي دا تحریف لفظي او معنوي د یهودیانو کړی دی او دا عیسایانو هم کړی دی وروسته به راشي او دا په دې امت کې هم موجود دی نبی علیه السلام د هغې پېشنګویي کړې وه چې دا امت و مخکیني په هلاک شوو امتونو پسې شبران بې شبرین ولیش په ولیش باندې روانې د هغې یو مثال تاسو زه ویم نبی علیه السلام فرمایي چې د الله تعالی حکم دی چې کله تاسو مونځ کوئ او کله قرآن لوستل کېږي په کوم ځای کې قرآن لوستل کېږي فانصتو تاسو چپ شي خبرې به نه کوئ تلاوت به نه کوئ هېڅ به هم نه کوئ او دغه شان کې دویم ټکی ورسره فاستمعو دی چې غوږ کېدئ او چپ شئ نو غوږ هغه ټایم کې کار کوي چې کله اواز راځي او دغه چې کوم د انسان هغه ټایم کې دی چې که اواز راځي او که نه راځي خو ته چپ پاتې شه اوس یو سړی مانځه باندې ولاړ دی او په غوږونو کونډه یا دونه لرې ولاړ دی د امام قرات نه اوري بیا به هم چپ ودرېږي او دغه شان کم سړی چې اوري دا به خامخا چپ ودرېږي خبرې به نه کوي دا د قرآن صریح آیات دی دغه شان د دې حدیث د دې آیات تشریح په احادیثو کې شته دی چې نبی علیه السلام فرمایي مرفوع روایاتو سره ثابت ده قطعي روایاتو سره چې هېڅ نه په سند کې خبره شته نه په متن کې خبره شته دی چې قرأت الامام قرأت له د امام قرأت د مقتدي قرأت دی د نبی علیه السلام سیرت هم په دې باندې گواه دی اخرنۍ عمر حالات چې کله نبی علیه السلام مرض الوفات کیو یعنی دغه بیماری نه بعد دی وفات شو دا دومره سخته بیماری و چې ډېره حی تبه بیا وه خواته به یو کنډولې پروت او روایتو لیکلي دي چې باقي به اوبه پرتې وي په هغې به یې لاس کېښود د خپل مخ باندې به راښکودو او دا الفاظ به یې ویل چې ان للموت سکرات د مرګ دپاره ډېرې سختۍ دي او ډېره سخته تبه به وه زیات بیهوشه او داسې به هم که د یو خبره بیا وکړه بیا به بیهوشه شو بیا په هوش کې راغی بله خبره بیا وکړه داسې به سخت مرض سره بیمار و په ده باندې به اکثر د خپې به مړې وي ښکته وجود پرې مړ و خپې به یې کار نه کوه دا بیهوش و خادمان به ورته ناست و ابوبکر صدیق رضی الله عنه به د مانځه دپاره انتظار کاو خو نبی علیه السلام به راونه وتو نبی علیه السلام مانځه ته مخکې شو چې کله مانځه ته مخکې شو نبی علیه السلام کله چې ابوبکر صدیق مانځه ته مخکې شو قرات به شروع کو کله به داسې شوه چې الحمد به ویلي و صورت ته به وخت چې په دې ټایم کې به نبی علیه السلام حالت لږ منتخب شو او دې به 2 کسانو باندې به لاس اړول یو خپې به راښکري او مانځه ته به ځان نه ورساو کله به رکعت کړی داسې مختلف حالات به پکې راتلل نو مدې کې ډېر روایت داسې دي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه الحمد ویلي ده په صورت کې شروع دی چې نبی علیه السلام راورسېد د الله پیغمبر چې موجود دی بل چا له مخکې کېدل ټیک نه وي نو ابوبکر صدیق غلی راوروسته شو او نبی علیه السلام مخکې شو او د هغه ځګین نه قرات شروع کړو چې کوم ځګینه پورې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قرات کړی و الحمد به کې ونه ویله د نبی علیه السلام د اخرنۍ عمل د ښکاره دلیل چې د مقتدي قرات د امام قرات د مقتدي لپاره کافي شي او نور ضرورت نه لیکن په دې ځای کې چې کم فرقواریت او د امت د جنګورو دپاره خانه جنګۍ دپاره کم خلک دی هغوی یو مسله رانیوله چې امام پسې قرات بیخي ضروري دی خامخا به پسې کې او چې وده نه کو بونځ دی بیخي نه کېږي د هغوی دپاره یو حدیث دی مشهور حدیث دی چې د هغه سړی مونځ نه کېږي چې هغه پکې فاتحه الا بفاتحة الکتاب چې فاتحې پکې نه ویلې په دې فاتحة الکتاب کې یو ټکی دغې ته با ده حرف با ګرایمن کتابونو لیکلي دي چې د با د الصاق او د پیوسوالي په معنا سره راځي یو شی د بل شي سره پیوس کې هلته به با استعمال کړي لکه ته وایې چې زه د یو ځګین نه بل ځګین ته لاړم خو د چا سره لاړم په څه شي باندې لاړم نو کوم شی چې ذکر کړي ته به سبا راوړي الصاق ته ویل کېږي
د دې حدیث مطلب دا دی چې د هغه سړی مونځ نه کیږي چې کم کس د فاتحې سره نور قرات نه کړي. داسې مطلب دی. نو حاصل دا شو چې کم سړی د فاتحې سره سورت ونه وایو دغه مونځ نه کیږي. د حدیث مطلب داسې دی، واضح مطلب یې داسې دی. دغه وضاحتونه به نورو حدیثو کې شته چې نورو حدیثو کې دا دی چې نبی علیه السلام نه دا نقل لی چې دا روایت چې کم دی دا کم چې د فاتحې باره کې چې ما تاسو ته وړاندې ووایو دا د هغه چا دپاره ده چې کم سړی ځان له مونځ کوي یا کم سړی امام دی، دغه دپاره دا حکم دی، د مقتدي دپاره نه دی. نور روایتو کې تایید موجود دی. اوس دا کم خلک چې معنی کوي هغوی وایي چې مونځ نه کېږي الا بفاتحة الکتاب، مګر هغه چا دپاره چې فاتحه ونه وایي د با معنی به کې ورکه شوه، هغې به کې سر وخوړ، دې ته الحاد ویلی کېږي. دلته کې مکمله با ورکه شوه، سره د معنی نه ورکه شوه او نو بیا انجام سره ووتو د فاتحې نه بغیر نه کېږي. فاتحه به کې لازمي امام پسې به وي، خامخا به پسې وي، دا ټکې راووتو او د هغې نه بعد خلکو په جګړو باندې لاس پورې کړل او چې کوم خلک وایي امام پسې قرات نشته، جو خلک وایي د دې مونځ نه دی شوی، مونځ د قرآن او د حدیثو خلاف دی. دې کارونو ته الحاد ویلی کېږي. دا سخت زیاتېري ده، سخته ناجایزه ده او دا داسې به څومره مثالونه نور موجود دي، ډېر زیات مثالونه نور شته چې هغه تاسو ته دې ټایم کې وضاحت نشم کولی. د یهودیانو حالات دا و چې یحرفون الکلمه عن مواضعه، بدلول به یې کلمې د خپلو ځایونو نه، کومې معنی چې دغه معنونه به یې وړو بل شرط نور بله معنی به پیدا کړه. الله تعالی وایي ونسوا حظا مما ذکروا به، او دوی ير کو د یهودیانو ير کو حظا یو لوی حصه د علم مما ذکروا به، د هغې نه چې دې ته په نصیحت کېدو، یو لوی حصه د علم چې دې ته په نصیحت کېدو هغې سه مکمله یره کړه او تش په الحاد کې خپل ټیم ضایع کړي چې د مسلمانانو خلاف دلایل جوړ کړي، الفاظ ولا بدلی معنی جوړ کړي یا معنو له بدل الفاظ پیدا کړي، بدی کې خپل ځوان صرف او د اصلي دین اصلي نقشې به زی پرې خوده. الله تعالی ولا تزال تطلع على خائنه منهم، او همیشه به یته چې خبرې تطلع على خائنه منهم، چې خبرې کې به هغه دوکو د دوی باندې به غدارو د دوی باندې. مفسرینو لیکلي د دې جملې مطلب دا دی چې دا تحریف د دوی یو واقعه نه ده چې وشوه، د یو دوه ځله خبره نه ده، درې ځله خبره نه ده، دا مستقیل عادتو چې کوم ځای کې نه چا سره ورانه وه، په کوم ځای کې به پیسې میلاو شي، کوم ځای کې به عزت کوو، هلته به حکم بدل شو، هلته به الفاظ بدل شو، معنا بدله شو. نو ته به همیشه یې چې خبرې کې به د دوی په خیانتونو باندې، یعنې دا کار دوی مستقل که یو ځلې خبره نه شوه، مستقله شوه. الا قلیلا منهم، مګر کم په دوی کې داسې شته چې دا کار نه کوي. فاعفو عنهم، دوی نو معافي وکړه دوی ته، واصبح مخکې واړه. قلیلا منهم کې دې خبرې ته اشاره ده چې ډېر پکې مسلمانان شوي دي، هغوی دا کار مخکې نه دی کړی یا فی الحال نه کوي، پرېښی دی، اوس یې نه کوي، نو داسې نیکان پکې شته دی. نو اوس د آیات حاصل خدا شو چې یهودیان دومره سخت ظالمان دي، د آسماني کتابونو کې ګوتې وهي، ډېر څه سره به یې کوي، څنګه معاملات به سره ساتي، دغه دشمنان دي. نو الله تعالی فاعفو عنهم، معافي ورته کوه، فی الحال د انتقام سوچ یې مه کوه. واصبح مخکې واړه، بحثونه ورسره هم مه کوه، د بحثونو قابل خلک نه دی. بعض خلک دغه چا سره کوي چې په هغې کې د حق طلب موجود دی، چې د حق خبره اوري، چې خبره اوري ته به ته خبره وکړي، چې هغه خبره نه اوري تا ته بانې جوړوي، حیلې جوړوي، چالاکیانې کوي، زدي خلک دی. نو فاصبح د هغې نه مخ واړوه. ان الله يحب المحسنين، یقینا الله تعالی محبت کوي د نیکانو خلکو سره، نیکان خلک یې خوښي. ومن الذين قالوا انا نصارى، او د هغه کسانو نه چې هغوی ویلي دي چې موږ نصارا یو، نصرانیان یو، یعنی د کم کسان چې وعدې ماتې کړي دي الله تعالی د فضل رحمت نه لرې ایستلی، یو اهل یهودیان شو. خو دویم ومن الذين قالوا انا نصارى، دویم قسم خلک هغه دي چې هغې ځان ته نصوارا وایي. نصوارا د دوی دوه وجه مشهورې دي، وجه دا ده چې دوی به داسې خبره کوله چې نحن انصار الله، موږ د الله تعالی د دین مددګاران یو. نو نصوارا د دې معنا ده مددګار خلک، گویا چې دوی داسې دعوه کړې وه چې موږ د عیسی علیه السلام سره مرسته کوو یا د عیسی علیه السلام د دین سره مرسته کوو، په دغه نوم سره دوی مشهور شوي دي. او یو روایت پکې دا هم دی چې نصوارا ته نصوارا په دې وجه باندې هم وایي چې په دې کې اولنی انقلاب چې د کمکري نه پورته شوی، دا کلي نوم نصران. عیسی علیه السلام چې اول راغی کمکري ته لاړو دعوت دپاره، تفسیر عثماني ذکر کړی دی چې کله ورته وحي میلاو شو، یو علاقې نصران ته لاړو، یو کلی د فلسطین کې یو کلی دی، هلته هلکانو لوبه کوله. نو دو خلکو ته وویل چې لوبه بس کړئ، زه تاسو ته لنډه خبره کوم. هلکانو لوبه پرېښودله او د غوږ شو، ده چې په کوم انداز باندې نصیحت وکړ نو ډېر کسان ورسره ملګري شو.
بیا د هغې نه بعد به چې کله دغه هلکان چې کوم د عیسی علیه السلام سره ملګري شوي نورو ځایونو ته به تلل دعوت دپاره، نو خلکو به داسې خبره کوله چې دا نصرانیان دي، د نصران کلي والا خلک دي او دعوت یې راوړی دی. بیا غونډ د عیسی علیه السلام غونډ ملګري دغه به نصارا سره مشهور شو. نو ګویا چې اولنی آغاز د نصران نه شوی، نو په هغه وجه باندې دوی ته نصارا هم وایي. الله وایي اخذنا میثاقهم، موږ ترې اخیستلې وه کلکه وعده، همدغه شان وعده هم ترې اخیستلې وه. او په وعدو کې مشهوره وعدې چې کوم دي هغه توحید وعده وه، د نبي علیه السلام د رسالت وعده وه، د نورو احکامو سره. فنسو، نو دوی یرکو حظوه مما ذکروا به، یوه لویه حصه د هغې علم نه چې دوی ته پرې نصیحت کېدو هغه حصه یې یره کړه. د عیسی په دې طریقه باندې یره کړله چې کله یهودیان راپاڅېد او د عیسی علیه السلام د دښمنۍ اعلان یې وکړو، د قتلولو اعلان یې وکړو، او ویې ویل چې دا ډوله پیغمبر نه دی، او د هغې په مور باندې هم تهمت ولګاو. نو اعتدال دا و چې د عیسی علیه السلام صفایي ذکر شوي وي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی، بنده دی، او مور یې پاک دامنه ښځه، داسې پکار وه. خو عیسایانو پسې د حد نه وغوښتل، ویل ته لا خو وایې چې پیغمبر نه دی، ته پرې نور الزامات لګوې، موږ وایو چې د الله زوی دی، ته څه کولی شي؟ ښه پسې زیات شو. بیا به دې باندې به اعتراض و چې تاسو په کتاب کې خو توحید مسایل دي، که دې ته د الله زوی ووایې خو شرک راځي. نو دوی په هغه توحید کې دنه تاویلات شروع کړو، تحریف شروع کړو چې دلته کې توحید نشته دی، بس دغه شرک څه ګناه نشته، دا ټیک دی. بیا تاریخ لیکلی دی چې دوی درې ډلې شو. یوه ډله چې کومه وه نستوریا نوم یې دی، هغوی دغه عقیده لرله چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، نعوذ بالله. دویمې ډلې خیال دا و، هغې ته ملکانیه وایي، یعقوبیه. د هغوی رای دا وه چې عیسی علیه السلام په شان د الله تعالی دی، نعوذ بالله. او درېیمه ډله چې کومه ده ملکانیه، دا رای لرله چې درې خدایان دي په دې عالم کې، یو الله تعالی دی، یو مریم علیه السلام دی، یو عیسی علیه السلام دی. بیا دا درې واړه ډلې چې کومې دي، نو دا د یو بل په خلاف کې دښمنیان یې شروع کړې، خپل منځ کې به هم یو بل ته کافران ویل او جنګونه به یې کول د درې واړه ډلو. دغه شان د نبي علیه السلام کوم علامات چې په انجیل کې وو هغې کوم تحریف شروع کړ، هغې هم ونه منل، د نبي علیه السلام نه منکر شو. نو فنسو حظا مما ذکروا به، یره کړه یوه لویه حصه د هغې علم نه چې دې ته پرې نصیحت کېدو چې هغه توحید و، د نبي علیه السلام رسالت و، هغه ته مکمله یره شو، په نورو خبرو کې ننوتل. الله تعالی سزا ذکر کوي، فاغرینا بینهم العداوه، نو موږ واقع کړو په منځ د دوی کې دښمني. یهودیانو باندې عذاب راغی چې به آسماني کتاب کې تحریف شروع کړو، نه تور شو. عیسایانو باندې دا عذاب راغی چې بزرونو کې دښمني راغله. دښمني د الله تعالی د عذابونو لوی عذاب دی. والبغضاء او کینه ځان له غټ مصیبت دی. امام حسن بصری رحمه الله فرمایي چې په ظالمانو کې ټول نه غټ مظلوم دا کینهګر سړی دی. وی ظالم په دې وجه باندې د چې تاسو سره په هغه نعمتونو باندې بغض کوي چې کوم الله درکړي دي، او تاسو سره به دې بغض کوي، نو ګویا چې الله تعالی په تقسیم باندې دی راضي نه دی. دویمه دا مظلوم هم دی. مظلوم په دې وجه باندې دی چې د کینهګر سړي علامات دا چې کله تا په حالت کې ویني، سپینې کپړې دي ویني، او تاسو په خوشحالۍ حالت کې ویني، صحت دې برابري، نور برابري، نو دې سوځېږي، دنیا پې راتنګي، سخت سقالت یې پې دننه نه یې اور اخیستی. نو ګویا چې دی یو مظلوم هم دی، ځکه دی چې د کور نه راوځي خامخا څوک به ییني، ښه حالات کې به ییني، د چا به ګاډی، د چا په صحت، د چا به یو شی، چا به بل شی، نو بس دی به سوځېږي. نو دا دنیا یو مظلوم دی، خوشحالۍ ورځ هم لیدی نه شي، ځکه داسې ورځ خو به نه راځي یو مسلمان یو بل انسان په حالت کې دی ونه ویني، نو خامخا به دی هر ورځ خفایي، روزانه به خفایي، نو دا مظلوم شو، مستقل به دی پریشان دی، مظلوم دی. او دا دې مرض باندې عیسایان اخته شو الی یوم القیامت، د ورځې د قیامته پورې. دې ذکر کې یو مختصر غونته سوال لیکم چې ملحدین یې کوي، کوم د اسلام دشمنان یې کوي. سوال دا دی چې د عیسایانو دشمنی په خپل منځونو کې چې کومه ده، دا د قیامت د ورځې پورې ده. حالانکه موږ یینو چې د نړۍ اتحاد په شکل کې راغلي، د مسلمانانو سره جنګېږي، خپل منځونو کې جنګونه نشته دی. موږ د ښکاره علامات نه راځي ښکاره چې دوی جنګونه خپل منځ کې کړي دي او زموږ په مقابل کې یو شوي نه دي، بلکې په ټوله دنیا کې د فتوحاتو لپاره خو صلیبي اتحاد مکمل متفقه متحد دی. د هغې جواب مبصرینو داسې کړی دی چې کومه دشمني الله تعالی ویل، نو هغه خلکو باره کې ویل چې کوم د عیسایت په مذهب باندې دي، انجیل شد ځان منسوب کوي، مذهبي عیسایان دي. او موجوده چې کوم عیسایت په دنیا باندې رایج دی، کوم چې په غټو غټو حکومتونو کې د اقتدارونو کې دي او د دنیا د نیولو منصوبې لري، د هغه عیسایان دي چې د خپل مذهب مکمل پرېښودلی دی،
دهریت ته اوختلي دي، لیبرالازم کمونیزم ته اوختلي دي. صرف په قومي لحاظ باندې زمون قوم د عیسایانو په هغه وجه مشنادي ګاډونو کې د عیسایت هغه خانه کوي ځان ته عیسایان وي، خو د مذهب عیسایت پکې هیڅ شی نشته. د الله تعالی د وجود په قائل نه دي، د صحت رسیدلي دي. نو اوس د هغه عیسایان نشو چې کوم عیسایان الله تعالی یاد قرآن کې یاد کړی دي، دغه عیسایان نشو. ځکه د مذهب نه وخت اوس عیسایت مذهب شته نه سری بوده. الله تعالی وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. او زرد چې الله به خبر کې په هغه کارونه باندې چې دوی کول. الله تعالی خو دوی خبر کړي په قرآن په ذریعہ باندې خبر شوی دي. خود خبرول نه مراد عملی خبرول دي. عملی خبرول دا جهنم منځ ته ورواچي نو صحیح عملی تور به صحیح خبر چې تاسو څه کړی دي دا سزا وس دا شوله. بس